ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او نننۍ ویډیو د دې دوه ښاپېرو دپاره ده. یو دا ښاپېری دی، ستاسو نوم دی؟ اسحاق. او بل دا ښاپېری دی، راښکاره شه. دا ستاسو نوم دی؟ محمد انس. دا تاسو وایئ چې دا ماشومان دا د مدرسې ماشومان دي، سبق وایي، خو اوس هم په جندول کې شته دی دا کلچر چې زموږ د مدرسو ماشومان وظیفه راټولوي. وظیفه ورته وایي، کلو ته ځي، هغلته ورته خلک روټۍ ورکوي او هغه راوړي ځان له خوري، نورو باندې خوري. نو دې خبرې مطلب دا دی چې زمونږ د کمزورۍ د وجې اوس هم زمونږ مدرسې چې کومې دي نو هغه په وظیفو روانې دي. نو باید چې دا مدرسې مونږ اونکو د دې ګلالو چې دا د دین بوزغلي دي او سبق وایي، نو چې د دې د کاني پیني بندوبست خو مونږ کم سے کم کوو که نه. دا څه خیال دی؟ ته څه وایې په دې باره کې؟ لکه چې فرض که دا کانه پینا روپۍ موپۍ برابري او په مدرسه کې برابریږي، نو تاسو پرې خوشحاله وئ که نه؟ ولې ونې خوشحاله. نو دا اوس هم په جندول کې داسې مدرسې هم شته، جوماتونه هم شته چې په هغې کې دارنګې واړه واړه د دین بوزغلي ګلالي پاتې کېږي، سبقونه پکې وایي. خو زه د دې واړو نه خوشحاله به دې شوم چې دوی د مدرسې سره سره سکول هم وایي. د بسوین کې هلکه پنځم کې، او دا بل وایي چې به زه یې له داخل شوم، او دا لوکل دي دواړه. نو هم به انشاءالله عالمان جوړ شي. څه به جوړېږي خیره څه؟ انشاءالله عالمان. هم به عالمان جوړېږي او هم به چې دی نو سبق وایي. خو دا به عالمان هم جوړ شي، سبق به مو وایي. خو لکه مونږ په دې نورو د سکول په وړو څونه خرچې کوو، او کله د سکول د ماشومانو داسې یو ویډیو راشي چې د هغې پیزار نه وي، د هغې کپړې نه وي، نو ټول خلک ورسره ډېر غټ تاون هم کوي، خفه کېږي هم پرې. خو دا وګوره، دا ماسخوتن دی او دا ګلالي چې کوم دي نو وظیفه راټولوي. نو دا زمونږ کمزوري یقینا ده چې مدرسو ته زمونږ توجه نشته، او چې په کم کلي کې په کومه علاقه کې مدرسه ده او په هغې کې دا شانې ګلالي د دین بوزغلي سبق وایي، نو هغه خلکو ته زما خواست دی چې دا مدرسې چې کوم دا جدید دور دی او په دې وخت کې هم دا په وظیفو روان نو سړی حیران شي. یقینا چې زما دا ویډیو څوک ګوري نو حیرانېږي به چې لکه په دې وخت کې ماشاءالله دي. نو هلکه روټۍ ته ښکاره که دا ګورې روټۍ ده د لاس کې، او دغه لوښي کې وریجې دي او دا سالن دی. خو بیا هم زه د دې خلکو شکریه ادا کوم چې ورځي کور ته نو خالي لاسې نه رالیږي، ورسره مرسته کوي. دغه شانې ده که نه؟ او کورونه خو ته معلوم دي چې بس خاص خاص کورونه ورځئ که نه. نو دې طالبان هم بس تکړه دي، دې ته پېژندلي چې بهی همدا کور دی چې خالي لاس هم نه لیږي، دا کور دی، دا دی. نو بهرحال که نور څه کېږي که نه، خو د مدرسو شاوخوا چې کوم کورونه دي او هغلته تاسو ته ماشومان درځي او دروازه یې ټټکئ، نو خامخا خپله روټۍ ورسره نیموئ. خو داسې دا ګلالي ماشومان ګورئ نهر پرې نه ږدئ. که دا د مدرسو ماشومان زموږ نه نهر پاتې شو نو زموږ نه به تپوس خامخا کېږي. نو سکول د ماشومانو دپاره به هم اواز اوچتو، خو د مدرسو ماشومان چې کوم ځای کښېنئ نو هغه به هم ځان به پرې غلی کوئ نه، او د هغې دپاره به هم خبره کوو. صحیح ده؟ که قام ته څه پیغام ورکوئ زه لوی شی